اوس عزتمندو چې کله انسان احرام به کله تړي نو احرام کور کې هم تړلی شي، احرام ایرپورټ کې هم تړلی شي، خو د احرام د پاره اخیری یو حد دی. حد که هغه حد د کراس کو نو بیا به تا دوه کارونه کې، یا به هغه حد ته واپس راځي چې تر څو پورې د عمره یا حج شروع کړی نه دی، نو که واپس رالی هغه ځای ته او بیا د احرام وتړلو بیا هم صحیح ده. خو که یو انسان بالفرض وایي زه واپس نشم تلی، زه غوښتلی یم او یا اوس حج مې شروع کړی دی، که هلته واپس ځم نو حج رانه ځي، هر څه رانه خرابېږي، نو بیا به څه کوې؟ نو دا بې ځایه ځای ته احرام وتړلو، میقات نه واوړېدې، میقات هغې ته وایي. نو لہذا ته به اوس یو ګډورې د الله دپاره حلالې، یو ګډ، یو دمبا، یو څاروی وړوکې، هغه به د الله دپاره د حرم په حدودو کې دننه حلالې، که خپلې حلالولی شي غریبانانو لی ورکې، که نه هلته بینکونه دي هغې کې به پیسې داخلې کړي، نو هغوی ستا د طرف نه هلته هغوی حلال کړي. میقات څه ته وایي عزتمندو؟ او دا حدود کم کم ځایونه دي چې د هغې نه مخکې به خامخا ته دا احرام تړې، او میقات یو وي که دوه او که ډېر هم کیدی شي، او د کومو ملکونو دپاره کم کم ځای کې میقات دی، یا بعضې حاجیان ډایرکټ دغه ته ځي، حرم شریف ته ځي او بیت الله شریف ته ځي، نو د هغې کم میقات دی، او کم سړی مدینه باندې راتاویږي. بعضې کسان دی چې هغوی له دوی د مدینې فلیټونه ورکي، شروع کې دوی مدینې ته لاړ شي، وروسته بیا دوی حرم ته راځي حج له، نو د هغوی دپاره میقات څه دی؟ میقات معنا دا ده حرم شریف له الله رب العزت یو عزت ورکړی دی، او دا عزت یې ولې ورکړی؟ دا ځان له یو موضوع ده. تاسو ته ما د جمعې په ورځ یو واقعه بیان کړې، هغې کې دا خبره پاتې شوې وه چې هاجره بیبي چې کله ابراهیم علیه السلام ته تللی و، نو هغه زوی دپاره یې سره وړل، نو هغې له یو شرمخ یا زمری راغلی و، نو دا چې راله واپس ډېره ویرېدله، چې بیا وکتلې نو هغه شرمخ یا هغه شیر چې کوم دی ماشوم ته هېڅ هم نه وویلي، نو دا ډېره زیاته خوشحاله شوه، په ځمکه را پرېوتله او تندې وینې شو، بیا چې راپاسې د کاڼي ځان سره کېغوست، هغه د وینو نه رنګ بنګ. ابراهیم علیه السلام چې رالی هغه ته دا واقعه بیان کړه چې ګوره الله رب العزت زما زوی سره دومره ښه وکړه او ستا زوی سره دومره ښه وکړه. نو ابراهیم علیه السلام ډېر خوشحاله شو. نو ابراهیم علیه السلام ویلې د نن نه پس دا کوم ځای چې حرم دی دې کې به څوک ښکار نه کوي، ځناورو ته به هم څوک څه نه وایي، ځکه دې ځناور زما زوی ته څه نه دي ویلي د الله په کور کې، د نن نه پس ښکار په دې حدودو کې دا حرام دی. نو دا ځمکه د هغې نه پس حرام شوه. د دې څلور واړو طرفونو ته مختلف علاقې دي، یو طرف ته 3 کیلومیټره ده د بیت الله شریف نه، یو طرف ته 7 کیلومیټره ده، مختلف اطرافو ته مختلف کیلومیټرو کې دا د حرم ځمکه ده، او دا ډېره د عزت ځمکه ده. دې ته مشرک کافر دوی نه پرېږدي، د کار دپاره هم که چېرته د څه شي کاري دا کسان نه راغواړي، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام ویلي اخرجوا اليهود والمشرکین من جزیرة العرب، وباسئ دا کسان، دا پاک ځای دی د الله. نو عزتمندو دې وجې نه چې کوم حاجي دغه ځمکې ته ځي، نو الله رب العزت عمرې له ځي، الله رب العزت د طرف نه د پیغمبر د طرف نه د باندې دا ضروري ده چې دا به په حالت د احرام کې ځي، پاک به یې لمبلي وي، مونځ به یې کړی وي، 2 ټوټې به پاکې اچولي، نو هله به د الله دغه د حرم حدودو ته صرف دا جومات نه، د دې خپل حدود دي 7 کیلومیټر 3 کیلومیټر باقاعده عزتمندو هلته جوماتونه جوړ شوي دي، او هلته باقاعده لیکل کړي چې ته هلته ځې چې د حرم حدود حرم حدود حرم حدود. بیا عزتمندو څه خو دا نږدې حدود دي، څه بیا لرې لرې حدود جوړ شوي دي د حرم نه، مثلا 50 کیلومیټره لرې، دا خو 3 کیلومیټره 7 کیلومیټره داسې کې څه لرې لرې میقاتونه دي. نو اصل کې کسان 3 قسم دي، کم کس چې حج او عمرې له راځي، نو دی وجې نه د میقاتونه مختلف دي.
درې قسمه خلک حج یا عمرې له راځي. یو ته ویلی کېږي آفاقي، آفاق فوق اطرافو ته ویلی کېږي، مختلف لرې لرې اطرافونه، پاکستان، هندوستان، چاینا، انډونیشیا، امریکا، روس، دې ته ویلی کېږي اطراف. آفاق هم ورته وي، اطراف هم ورته وي. د لرې ځای سړی، د بل ملک کس، اسانه خبره دا ده، د عربو نه د بار ملک سړی، هغه د عربو ځمکې ته راتګ غواړي د حج او د عمرې دپاره. نو د هر ملک دپاره خپل میقاتونه دي په لاره کې. نو د نورو ملکونو خو د بیانولو ضرورت نشته، چونکې موږ پاکستانیانو ته بیان کوو او دوی ته د دې ضرورت وي. نو د پاکستان نه چې کوم حاجیان ځي دا آفاقي دی. نو د دې لپاره عزتمندو دوه لارې دي. یو ډایرکټ مکې ته دی، دلته لاړ شي جدې ته، او جدې نه ډایرکټ په بس کې کېنئ حرم شریف ته بوځي. نو د داسې کسانو دپاره عزتمندو په لاره کې د جدې نه مخکې یو علاقه راځي، هغې ته وایي یلملم، یلملم، او موجوده دور کې ورته سادیه وایي، سادیه، هغه علاقې نوم دی سادیه. مونږ خو ډایرکټ جده کې کوز کړو، مونږ ته پته نه لګېږي چې یلملم کم دی. صحیح ده. پخوا به چې کوم کسان پیدل حجونه کول، نو هغوی به یلملم ته لاړ، بیا به جدې، هغوی به ځای په ځای باندې ایسارېدل، نو هغوی به یو یو ځای لیدلو. خو اوس یې ته په نیټ باندې کتلی شي. یا بالفرض یو سړی اسې حج له تلی دی او هلته یو ځل راشي چې دا یلملم وګورم، لاړ شي، زبردست خبره ده، راشي هلته نه یو عمره مو وکړي. که پاکستان طرف نه نه ځي، هلته نه دی بیا راشي، خو هغه ځای دی وګوري. خو بهرحال پاکستان نه چې څوک کم حاجیان ډایرکټ مکې ته ځي، نو یلملم سادیه مقام نه مخکې به دا احرام تړي. کله چې په جاز کې ته روانې، نو هغې ته چې یو 10 منټه پاتې شي، نو تا ته اعلان باقاعده وشي، حاجیانو یلملم مقام نږدې شو. که چا د کورونو نه او د ایرپورټ نه احرام نه تړلی، نو د خپل احرام تیاری وکړي. نو بیا کسان دوه قسمه طریقې کوي. بعضې کسان داسې وکړي چې د احرام کپړې خو یې د کور نه اچولي تیارې، خو نیت او تلبیه یې نه ویلي. نو چې نیت او تلبیه تا نه دی ویلي، نو ته لا احرام کې مکمل داخل شوی نه، او تا باندې د احرام پابندیان هم لاګو شوي نه دي. نو هغوی چې په لاره باندې چېرته غلط نه شمه، یا چېرته وخت مې ډېر ونه لګي، یا فلیټ منسوخ نه شي، نو هغه کس او بل هغه بار بار تلی، هغه ته هر څه پته وي. نو بس هغه کپړې اسې اچولي وي دوه څادرې، خو نیت یې لا نه کړی. نو چې کله هلته اواز وکړي، بس هلته زر زر وایي مونځ یې وکړو یا ونه کړو، مونځ پکې فرض نه دی، بس زر زر دا وایي یا الله زه د عمرې نیت کوم، ته یې اسانه کړي او ته رانه قبول کړي، وایي لبیک لبیک اللهم لبیک. نو بس هلته نه هغه عمره کې شو، نو هغلته نږدې نه تړو. نوي کسان دي عزتمندو، هغې ته پته بعض وخت کې نه لګي، یا بعضې کس خوبي وي وروره که حج لم روان دی، خو هلته په جاز کې ښه مزېدارو دی، خو لکه زانګو ده که نه، الله لیلو لیلو دته کوي، نو دا پکې دلته وده شي. او په جاز کې خو ټول حاجیان نه وي که نه، بعض وخت کې عام کسان هم هغه مدینې ته او مکې ته روان وي. زه د حج په ورځو کې اکثر حاجیان سړي ته پته لګېږي، خو عمره کې اکثر سړي سره داسې کېږي، دا پکې 2-3 کسان عمرې والا ناست دي، نورو کسانو ته پته نه وي، دا وایي زه به هلته احرام وتړم، او هغه جاز خو هلته په یلملم باندې نه کوزېږي، خو په جده کوزېږي. نو بس تا ډایرکټ هلته یوسي، بس بیا به یا دم ورکړي او یا به واپس بیا نشي راتلی، هلته خو پردی ملک دی، ډېر قص قطاري دي. نو بهتره خبره دا ده، زه خو یم چې د کور د دروازې نه وځي، نو څنګه چې ستا جنازه وځي او تا د کور کې کفن درکوي او الله ته دې سپاري، دقه رنګې دا د یو لوی سفر باندې روانې، د کور نه ځان ته د حج کفن وتړې چې خدایه پاکه د کور نه مې تا ته ځان حواله کړو، یا الله ته مې مدد وکړي. او حج ته عموما انسان د ثواب دپاره ځي، نو په دې کې ثواب زیات دی چې تا احرام څومره لرې نه وتړلو. تر دې پورې عزتمندو که یو سړی 20 ورځې بعد روان دی حج له، د نن ورځې نه احرام تړلی شي، ځکه دا د حج میاشتې شروع شوي دي. د غټ اختر د وړوکي اختر مونځ چې وشي بس دا، او دغه ورځ نه نوې میاشت د حج شروع شوه، د هغه وړوکي اختر د ورځ نه احرام تړلی شي. خو زه کمزوري یو، موږ بیا د احرام هغه سیزونو ته نه شو ټینګېدی، خو زه دلته خو یې د کور نه وتړه، که بالفرض ځان درته معلوم دی چې هلکه زه داسې ډېر تکړه سړی نه یم او هسې نیغ نیغ کېږم نه چې د نور ځان خراب نه کړم، نو زه بس بیا خیر دی
به کم از کم چې ایرپورټ ته لاړ شي د ایرپورټ نه خو یې وتړه که نه یا که ایرپورټ نه هم نه کې کپړه ځان سره وکړه نو چې جاز کې د یو 2 غنټې سفر وکړلو نو زه بیا هلته نه چې کوم دی نیت وکړه خو دا مې درته ویلي ګوره احرام ځان سره په شاپر کې اخلی ځکه که په بیگ کې چا کېغوستو نو بیگ خو چې څنګه ته ایرپورټ ته دن نه شي هغه دنه والي هغه په پټه باندې لاړ شي جاز ته ورسي بس در پسې بیا ګرځه بیا هلته چاته سوالونه کوه هلته احرام کم دی بیا به جامې ځان باندې شلې هغې نه به احرام جوړی نو څه به کې نو هسې ځان په دغه کې ماچوه نو دا خبرې نو احرام ځان سره بیل شاپر کې واله نو دې ته ویل کېږي عزتمندو چې ته زمونږ میقات یا لملم دی سادیه ده دویم قسم حاجي زمونږ مدینې ته ډایرک بوځي نو کم کس چې مدینې په لاره حرم شریف ته ځي هلته اته ورځې پې تېروي 40 مونځونه پې کوي ځکه یو روایت کې راغلي چې چا 40 مونځونه وکړو په مدینه کې نو سردار دو جهان وایي چې دا سړی به منافق نه مري منافق به نه مري دا سړی زبردسته خبره ده نو دی وایي اکثر حاجیان چې لاړ شي اته ورځې تېروي هلته 40 مونځونه پوره کوي د دې کې یعنې کم هم کولی شي څه خبره نه ده خو بیا به یریږي چې ته منافق لاړ نه شم د دنیا نه نو زه دا خو ځان سره یو دغه خو حاصل که که نه نو بهرحال عزتمندو چې مدینې ته ځې نو بیا احرام ضرورت تا ته نشته ځکه بیا ستا میقات چې کوم دی ذوالحلیفه یو ځای دی دا د مدینې نه چې راځي یو 10-15 کیلومیټر کې تا ته نږدې راځي او د حرم شریف نه تقریبا 50-54 کیلومیټر لرې دی نو دغه ځای کې یو جومات راځي یو ځای جوړ کړی دی نو چې کله ته مدینې ته لاړې او اته ورځې دې تېرې کړې هلته خو احرام ضرورت نشته هلته خو به عام کپړې تا چې او د پیغمبر زیارت به کې او د پیغمبر باندې به سلامونه کې ابوبکر باندې به سلامونه کې عمر باندې به سلامونه کې او ډایرک په ډایرک به کې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ای زما خوږه پیغمبر پتا دې سلام ځکه هلته مخامخ دی موجود دی او ای د پیغمبر د غار ملګری ابوبکر موږ خو لیدلی نه خو زمونږ یقین دی چې د دې خورو خاورو کې موجود دی زما سلام دی الله پتا باندې در ورسوي څومره لویه خبره هلته باقاعده داسې سوري جوړ کړي د نبي علیه السلام مواجهه ورته وایي دې ته چې ته ودرېږې نو ته د پیغمبر مخ ته بلکل مخامخ شوې مواجهه شریف ورته وایي نو دا سلامونه به وایې که چا بل درته سلام ویلي دغه سلام هم ووایه وایي تا باندې فلانې فلانې فلاني فلاني سلام ویلی دا هم قبول که نو د غایبانه دا سلام هم د بل چا ورته رسولی شي نو بهرحال دا یو ځان له یو خوند وي عزتمندو سړی سوچ وکړي چې هغه پیغمبر چې موږ ټول عمر د هغه واقعات بیانوو او جاړو او موږ ټول عمر د هغې په نه لیدو باندې د هغه په دین ایمان راوړی دی نن ستا او د هغه په منځ کې یو 100 فوټه فاصله ده او هغې ته ته نږدې ولاړې نور د خدای نه څه غواړې کوم صحابه کرامو به چې نبي علیه السلام نږدې نه لیدلو او د هغې په غۍ کې پروت وو نن ستا د دعاګانو د دعا د لاسونو په غۍ کې پیغمبر مخامخ تا ته پروت دی دا ډېره لویه خبره ده لوی سعادت دی عزتمند د نورو پیغمبرانو قبرونه نه دي معلومه څومره پیغمبران 1,24,000 پیغمبران یا 2 لک تیر شوي د هغوی قبرونه یقیني نه دي معلوم څوک وایي څه لبنان کې دي ټول د 450 پیغمبرانو قبرونه هم نه دي معلوم او چې کوم معلوم دي هغه یقیني نه دي او زموږ د پیغمبر خبر داسې یقیني نه چې عزتمندو په دغه ورځو کې د 100 لکه کسان په هغه باندې سلامونه وایي او روزانه د ټولې دنیا مسلمانان په مونځ کې په هغه باندې درود و سلام وایي دا د نبی علیہ السلام قبر عزتمندو دا زمونږ په عقیدو کې شامل دی زمونږ علماو لیکلی دي چې کوم انسان د نبی علیہ السلام د قبر انکار وکړي چې دا مدینه کې چې کوم قبر دی دا د نبی علیہ السلام نه دی داسې وایي په دې سره دا د ایمان نه خارج شو په دې یو خبره باندې ځکه دا قطعي دی یقیني دی لکونه کسان هر کال وایي دا د پیغمبر قبر دی او ته عزتمندو ته بوتل شوی وایي ما ته پته نشته او دا څوک دی او دا څنګه دی نو عزتمندو دا یاد لرئ نو چې کم کسان د مدینې په لاره باندې حرم شریف ته راځي نو د احرام تړلو ضرورت دوی ته نشته ځکه دوی خو به 10 ورځې بعد حرم ته ځي نو 10 ورځې بیا د احرام پابندیانو کې وخت تېرول انسانانو ته ګراني صحیح ده نو د دې وجې نه بیا چې کله د مدینه کې د ورځې پوره شي نو لږ یو څو لږ مزل چې وکړي نو تا هلته کوز کې وي هلکه احرام وتړه د یارې خبره نشته تا هلته په خپله سټاپ کوي هلته تا نه هېرېږي نه تا ځان سره تیار احرام راغستی او هغه تا سره په لاس کې وي ذوالحلیفه کې دې کوز کې او هلته تا ته وایي احرام وتړه
دې ته بیر علیم وای، بیر علی د علی رضی الله تعالی کوی دی دغلطه دا په دینو باندې یادی. نو بس الته به حرام اوتړي او به حرم شریف تر روان شي. لبیک لبیک مقصد حرام دی. 2 رکعات مونږ وو کې او نیت وو کې او په زور زور به تلبیه وې. که تلبیه نه درځي لبیک 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 دا خو وایا کنه، کلمه وایا لا اله الا الله محمد خو څه خو وایا کنه، د بوري زویا څه خو بویا کنه، 12 لک روپۍ دي خرج کړي یو 2-3 ټکي خو یاد کا کنه. نو بهرحال عزتمندو احرام کې شوي بس بیا به اتر نه لګي. مغه مسله ده ویښته به نه کټ کې تر څې پورې چې د بیت الله. نو دې ته ویلی کېږي عزتمندو میقات. نو کوم آفاقي خلک چې راځي د هغې 2 میقاته شو. که ډایرکټ مکې ته ځي یا لملم سعدیه، که په مدینه باندې راتاویږي ذوالحلیفه یا بیر علي، هلته نه به کوي. دا معلوم ځای نه دي، څه خبره نشته. دویم عزتمندو دویم قسم هغه انسان دی، دا درته هسې معلوماتي بیانوم، ګینې دې سره ستاسو کار نشته ډېر، ځکه بس تاسو لپاره دغه 2 خبرې د میقات باره کې کافي وي، ځکه موږ پاکستان نه ځو، پاکستان والا لپاره دغه 2 خبرې. کوم کس چې عزتمندو د حرم شریف نه بار اوسېږي او د سعودي په حدودو کې دننه اوسېږي، سعودي عرب خو دی خو د حرم شریف نه بار دی، یو خو پورا سعودي عرب ملک دی که نه، یو حرم یو بیت الله شریف او هغه حرم ما درته ویلې نږدې نږدې 3 کیلومتر 7 کیلومتر علاقه ده، یو پورا سعودي عرب دی او یو دا بارني زمونږ ملکونه دي. نو 3 قسمه ځایونه دي، یو حرم، یو د حرم نه واله تر د سعودي عرب یا میقاته پورې ځای، او بل د میقات نه بار زمونږ د خواوشا ټول ملکونه. نو د بار ملکونو والا دپاره خو به دغه میقات شو زمونږ او ستاسو دپاره. چې کوم سړی د دې میقات نه دننه اوسېږي دې ته ویل کېږي مقام حل، دا حلال ځای دی، حل منه حلال. حرم شریف هلته چې کوم دی بعضې کارونه تا باندې حرام دي، دا حل ځمکه داسې ده چې هغه کارونه چې تا باندې هلته حرام دي دلته داسې دي حلال دي، ښکار کولی شي، جامو کې ګرځېدی شي. نو که د دغه ځي سړی عمرې له ځي یا حج له ځي، بس هغه به هم د دغه ځي نه چې کوم د احرام تړي، هغه بس د حرم د حدودو نه مخکې به هغه احرام تړي. یا مثلا ته تلې جدې ته یا ته یو هلته کار کې هلته نه ځي، نو بس ته میقات ته تا ته واپس تک ضرورت نشته دی، ته خو د همدغه ځي اوسېدونکی، بس ته هم د دغه ځي نه احرام وتړه. او کوم سړی چې مثلا حرم کې دننه اوسېږي، د حرم په حدودو کې دننه نږدې علاقو کې هلته دکان دی بل څه دی، او هغه نیت کوي چې زه حج کوم یا عمره کوم، نو هغه به څه کوي د حج احرام د مخه خپل دکان نه تړلی شي. یا ته چې دلته نه تللی 40 ورځې مخکې ته به حرم کې هلته دننې، تا خو مخکې احرام هلته نه تړلی و، خو اوس خو دلته دننه د حرم شوې، اوس چې کله حج له ځې نو بس تا ته بیا د میقات ته راتګ ضرورت نشته، ته به هم دا قضیې نه تړې. دویم احرام د حج والا احرام، د عمرې احرام خو د کور نه یا د ایرپورټ نه تړلی و، اوس چې کله حج شروع کېږي نو بس بیا به مکه حرم نه هغه هوټل نه وتړه، هغې ته راتګ ضرورت نشته. خو که د هغه ځي خپل اوسېدونکی لکه عربي دی، هغه وایي زه عمره کومه، نو بیا به هغه کم از کم دومره کوي چې هغه د حرم حدودو نه به راوځي. هلته ورته مسجد عایشه وایي، نږدې 3 کیلومتر کې مسجد دی، بس هلته به راشي مقام تنعیم هم ورته وایي، هلته به راشي او هلته نه به احرام وتړي. خو دغې سره زمونږ کار ډېر نشته دی، زمونږ کار ورسره صرف دې وخت کې راپېښېږي چې یو سړی دلته نه لاړ شي، یو عمره وکړي، احرام خو دلته نه تړلی و، نو بیا تر حجه پورې د سره 20 ورځي، کله ورسره 30 ورځي، کله ورسره 2 ورځي، کله ورسره 3 ورځي، نو دې دوران کې بیا دا عمره کول غواړي. نو دا اوس افاقي نه دی، دا د حرم سړی دی. نو د حرم والا سړی موږ ته ته ویلي چې عمره وکړي، نو بیا به دغه نږدې میقاتونو ته ځي، نږدې میقاتونو ته. نو دغلته دې لاړ شي همدغه مسجد عایشې ته، که لږ لرې ځي نو هغه مدینې نه چې په کومه لار ته راتلی یا جعرانې ته یا ذوالحلیفې ته، که هلته ورپسې ځي نور هم ښه ده، که داسې لرې میقات ته ځي نو هم ستا خوښه ده، که هغه نږدې میقات نه دوباره بله عمره کې بله عمره کې ورځې 2 کې کولی شي، څه خبره د ورځې 10 عمرې کې نو بس کوی، څه خبره خو نشته. خو دغه حرم حدودو نه به لږ راوځي، احرام به تړي او بیا به ځي. څنګه به تړي؟ مخه طریقه ده، 2 رکعاته لمونځ نیت او د عمرې نیت بس. د دې نه پس عزتمندو عمرې والا چې کله احرام هم وتړو، میقات یې هم کراس کو، نو اوس د دې نه پس د ټولو نه لومبی عمل د عمرې والا دپاره طواف وي. عمره کې دویم عمل بیا څه دی؟ د احرام نه بعد دویم عمل دی طواف، څلورم عمل دی صفا مروه، او پنځم دی ویښته کټ کول، په دغه عمل دا ټول عمره ده. نو اوس عزتمندو طواف به څنګه کې؟
دا دویم اهم عمل دی. طواف ویل کېږي د بیت الله شریف نه و چکرې تاویدل، دې ته وایي طواف. طواف تاویدلو ته ویل کېږي، چونکې دې کې هم ته و پیرې د بیت الله شریف نه تاویږي، نو دې ته وایي طواف. طواف د بیت الله دا د عمرې طواف دی. یو د حج طوافي، حج ورځې چې راشي بیا هم یو طواف کې، هغې ته وایي طواف زیارت. یو بل طواف دی چې کله حاجي حج ختم کړي واپس چې کور ته راځي بیا الوداعي طواف کوي. ودا الوداعي اخیری هغه ځان له طواف دی، هغه به درته خپل نمبر کې ویم. او یو طواف قدوم دی، دا د زمونږ حاجیانو باندې تمتع والا باندې نه، دا چې څوک حج قیران کوي یا ځان له حج کوي نو هغه چې دلته نه ډایرکټ ځي کله عمره وکړي نو دې دوران کې به هغه یو د استقمال والو د قدوم طواف کوي. خو بس هغوی ستاسو کار نشته، تاسو عمره کوئ، احرام دې تړلی دی، اوس لګې بیت الله شریف ته ورسېدې. بیت الله شریف ته چې ورسېدلې نو ستا خوښه که ډېر ستړی هوټل کې ارام وکړه ګنټه نیمه خیر دی، ځکه تا پاکستان نه مزل کړی دی، بې جده کې ګاډي کې هم مزل کړی دی او ډېر ستړی، نو خیر دی ته ارام هم کولی شي، وده کېدی شي سبا هم عمره کولی شي، څه خبره خو نه ده. د شپې کولی شي 2-3 ګنټې ارام وکړه، هوټل کې خزان سنبال کا، اولام به پکې احرام مو باسه، مطلب احرام لري کا خو کپړې ما چوه بیا احرام واچو. دا خبره یاد لري، احرام انسان بار بار لري کولی شي، څه خبره نشته، خو کپړې به نه اچوي. یا په لاره کې د احرام خیرن شو، بعض وایي احرام به نه لرې کوي، لکه دا ته چا ویل احرام نه لرې کولو مطلب دا دی چې ګنډلې شوي کپړې به نه اچوې. که مثلا ته جدې پورې لاړې او هوټل ته لاړې او احرام دې خیرن شوی دی، بل احرام درسره شته، دا لرې که بل واچوه، هېڅ خبره نه. ولامبه بیا دې دوباره لامبې خمسدار ولامبه، خو ځان باندې به صابون نه لګې، ځکه تا ته ویلو چې خوشبو به نه لګې احرام کې ته، نو په بدن به هم نه لګې، عطر به نه لګې چې بیت الله ته دننه کېږم عطر لګوم، نه نه نه، بالکل ضرورت نشته. الله وایي ما ته دقسې خیرن قبولې، دا ګډ وړښته، دا ببرسرې او دا نوکانو لم ګوتې مو وروړه، په بدن دې خیر هم جمع شوی دی، دا زما دپاره جمع شوی دی، زما بنده ما ته ته خیرن نه، ته ما ته د ګلاب په شانې راځه، ستا د خیر ما ته قبول دی، را دننه کېږه زما دغه. عام اوقاتو کې الله رب عزت وایي خذو زینتکم عند کل مسجد، چې جومات ته ځې خیرن به نه ځې، دا د قرآن آیات دی. هلته الله رب العزت ته چونکې مینه کې، نو هلته الله ته دا لیونتوب ستا ډېر خوښ دی چې ته په ځان باندې نه خیرن پیرن او بس منډې وې. الله وایي دا وګوره، نه په خپل بدن دی او نه په خپلو کپړو دی، نه په خپل ټوپۍ دی، او بس سړی سروالې بروالی را روان دی. دا ادا الله ته ستا ډېره زیاته خوښوي. لکه د دې مثال داسې کور ته ته کله لاړ شي، څنګه چې لاړ شي د 40 ورځې پس کور ته تللی، نو ته چې ماشوم زوی باندې د نظر شي که نه، هغه خیرن پیرني، ته ورته بچی راشه، او هغه هم داسې را منډې کړي، څوک ورته داسې وایي چې پرتوګ واچوه، څوک ورته داسې وایي چې دا مخ دې وینځه، نه نه نه، په دې وخت کې پلار هم په ځان نه پوهېږي او ماشوم هم په ځان نه پوهېږي، او وارو زارو قطار جاړي او چغې وایي په پلار را منډه کړي، پلار یې مولي، د خیرن مخ نه ترې چپېلي، او هغه ببر سر هم په دې پلار باندې هغه خلګي. دا دقه شان ستا د مینې او د محبت حال دی. الله وایي ته خیرو ته مه ګوره، بس ستا نظر بس صرف په ما باندې، که ته خیرې ته ګورې پته لګېږي ستا بدن ته خیال دی، ستا کپړو ته خیال دی، ستا نور شي، دې وخت کې به بس خیالونه نه کوې، بس چشمان مرد چشمان تو، زما او ستا سترګې چې یو بل ته مخامخ وي، بس اخوا دې خوا به نه ګورې، صرف ته او زه او حرم او طوافونه او الله او د هغه بنده، بس دا یو د مینې محبت خبري. نو بچه څنګه ته حرم شریف ته ورسېږي، مرد ارامو کا سبا یو کیس خبره نه، خو بعض وخت د انسان زړه ناقلاری چې یار زه د دومره لرې نه راغلی یم، اوس به زه خوبونه کوم، خو زه د الله کور ته ځم، د انسان نه برداشت کېږي. تاسو یقین وکړئ سړي له خوب نه ورځي تر څو پورې چې بیت الله ته دننه شوی نه، د انسان خوب ورکې شي سترګو کې. حالانکه ما په خپل عزتمن یو نیمه 2 ورځې لګولې وې، ځکه زه دلته اسلام آباد ته تللی وم، بیا اسلام آباد نه عمره کې بیا هلته تللی وم، ډېر زیات په عذاب شوی وم. خو ته یقین وکړه سړي له خوب نه ورځي چې یا الله ستا په در ګینې حجم مخکې موږ کړی و، یو ناقلاري وي چې محبوب کور او دروازه مې نه لیدلې، خوب دله نه درسي. خو که بیمار وي یا څه دغه وي نو خیر دی، هغه پکې نشته دی، دوباره خپل عشق را برابر کړه، هېڅ خبره نه ده، حالاتو ته ګوره. شوګر بیمار یې خپله دوایي استعمال کا، خپل انجکشن وکړه، هر څه ځان برابره کړه چې مخکې هغه عبادت لږ مزېدار وکړي چې الله د نه په هغې باندې خوشحاله شي. نو عزتمندو داسې بس سیده لار باب عبدالعزیز بیت الله شریف ته نور دروازې هم را دننه شوي، خو دا دروازه ډایرکټ چې کوم د حجر اسود طرف ته ورغلې ده، او ته به طواف شروع کړې د حجر اسود د زینه، نو چې په دې دروازه ور دننه شي
نو په دې کې بدای چې ته به ډایرک هغه ځای ته ورسېږي. نو بس دغه دروازه د عزتمندو مثلا دا مخامخ دروازه په دې باندې را روان شي چې دې ځای ته راورسېږي نو دلته بیا لاندې یو څو پوړۍ کوزې شوي دي، یو څو پوړۍ باندې به لاندې کوشي نو لاندې مخامخ دې ته مطاف وایي. مطاف منه د طواف ځای. بس دلته سړی لږ ساعت ودرېږي بیت الله شریف ته ګوري څنګه در ښکاره شو. بس دلته چې کوم د عزتمندو دعاګانې وایه، پهله یو څو دعاګانې سړی وایي، طواف ډایرک نه شروع کوي پهله دغه ځای نه. بس که ډایرک طواف شروع کړي نو به دغه حجر دا بیت الله شریف دی، دا پکې حجر اسود دی، هم د دې مخې ته به دلته ودرېږي داسې او دې ته استقبال وایي. دلته نه اوس لګې ته طواف شروع کړي نو بیت الله شریف د حجر اسود اکاڼې تاسو ټول لیدلې په تصویرونو کې، هغه ته به ودرېږي. لاندې بعضو یې پټه لګېدلې، اوس غالبا پټه نشته. او ټول هلته نه طواف شروع کوي، څه مثلا تا ته هغه ځای اسانۍ سره ښکاره کېږي. نو بس هلته نه به طواف شروع کړي، نیت به وکړي خدای پاکه طواف کومه، تیره ته آسان کړي، تیره نه قبول کړي. طواف وکړي که نیت دې په خوله باندې هم نه ویلو، بس تا نیت دی په خپله چې راکوس وي همدا دې نیت دی ورځه. ډېر بعضې خلک کتابونه نه نیتونه وایي، نه نه دلته به کتابونه ډېر مه ګوره، دا خو الله سره ناز و نیاز دی، بس چې څه دي وویله قبول دي، او چې نه دي په زړه کې دې شته بس غم یې مه کوه ورځه. دومره دغه نه کې کتابونو پسې چې ګرځي بیا انسان نه د هغه عمل روح خطا کېږي، ځکه کتاب ته فکري کتاب ته ګوري څه شوه اپاڼه نو هغه بیت الله ته پاتې، هغه طواف ته پاتې، اپاڼې اړوي څه شوه کوم صفه باندې هغه نیتو او کوم بس هغه ټول لرزه دې لاړ شي ګډوډ لکه نیت کې څه دي خو طواف کوم بس بسم الله. نو هغې ته بسم الله الله اکبر حجر اسود ته به داسې لاسونه ونیسي، داسې به ورته مخامخ کې بسم الله الله اکبر، سینه به دې همداسې وي، به داسې به ورته صرف کې بسم الله الله اکبر، او لاسونه به چپ کړي او بس همداسې به روان شي ښي طرف ته، داسې د بیت الله نه به داسې راتاوي. به داسې چې واپس دې حجر اسود دې ځای له راورسېدې دا یو چکر شو، دې ته څه یو شوط یو چکر. او په طواف کې څو چکرې دي؟ اووه چکرې دي. اووه چکر یو طواف دی. بعضې کسان وایي هلکه تپوس وایي که څو طوافونه دې وکړو؟ وایي ما 20 طوافونه وکړو. بل ورته یار مونږ خو 2 نشو کولی، دا تا 20 څنګه وکړو؟ پیریان دي د سره که څنګه؟ او یا په راکټ کې دې کول که څنګه چل دی؟ وایي نه مړه ته هسې خپې ټانګه ټانګه کېږي، ځان پسې خپې راکاږي، مونږ خو تکړه خلک یو. وایي څنګه دې وکړو؟ بس مړه 20 پیرې تاو راتاو شو مګر هلکه 20 پیرې چې تاو راتاو شي، 7 پیرې چې تاو شي دا یو طواف دی. نو هغه چې یو پیره تاو شي دې ته یو طواف وایي. نو 20 چکرې چې ته وکړي نو دا سکم 3 طواف دي، ځکه 7 دونه 14 او 7 3 21. نو 21 چکرې چې برابر کړي نو بیا به دې 3 طواف وایي. نو هغه بل ته زیات کړي ځکه هغه 2 طوافونه کړي نو هغه د ده نه زیاتې چکرې والي. نو د دې وجې نه عزتمندو دې کې سړی خطا کېږي چې 7 چکرې دې مکمل کړي نه وي، 7 چکرې نشي شمارلی، بعض وخت کې نو صحیح بس ګوته باندې لاس ته یا د 7 دانو تاله یو تسبیح درکړي اکثر دې دغه والا، نو بس یو چکر دې پوره کېږي یو دانه اړوه په خبره باندې پوه شوې که نه، یا که نه یو ګوته داسې راماتوه داسې کوه، دا 2مه ګوته چې چکر 3مه ګوته بس نن سبا غري پیسې خو 7 لکه روپۍ شړک شړک کې شمارې، خو بیا هلته چې 7 چکرې شماري زړی حیران هلکه 1 2 3 4 5 6 7 دا هم نشي شمارلی. خو کله نه کله سړي باندې روبي د دې وجې نه که نه هغه عشق او محبت پرې ډېري، هغه دغه تعداد ته ډېر خیال نه وي، نو انسان کمزوری دی هغه ترې راځي. نو 7 چکرې به وی چې کله عزتمندو ته تاویږي بیت الله شریف ته به ډېر نه ګوري، بس سیده به خپل لارې ته ګوري. دا د طواف طریقه ده، بهتره طریقه دا ده. تر دې پورې چې حجر اسود ته را مخامخ شي راشي نو حجر اسود ته به داسې نه ګوري، بس داسې چل وکړي. دې ته استیلام وایي. پکار خو دی